لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر محترم معزز مسلمانان ورونو، څرنګه چې زموږ استاسو په علم کې الله رب العالمین د سعادتونو د برکتونو یو عظیم الشان میاشت موږ تاسو باندې راوستې وه، او نن د هغه میاشتې تقریبا 28 دن زما او ستا د زندګۍ نه ووتلې. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو چې دا کومې 30 روزې ونیولې، الله رب العالمین دې زموږ استاسو دا روزې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا روزه د الله رب العالمین د طرف نه یو لوی انعام او لوی احسان دی موږ تاسو باندې. په دې ټول کال کې د زما او ستا تربیت او زما او ستا د ټریننګ یو حصه ده چې ما ته به د یو میاشت کې ټریننګ او ما ته به د یو میاشت کې تربیت حاصل کو، د اخوت، د محبت، د بایچارې، د مساوات، د یو تربیت ما ته راکوي. او بل اهم خبره او اهم پوینټ هغه دا دی چې ما ته د نیکو تربیت راکوي چې موږ تاسو په نیکو کې سبقت اختیارو. په دې روزې په دې میاشت کې زما او ستا منځونه د روزې په میاشت کې برابري، زما او ستا د قرآن کریم تلاوت په دې روزې په دې میاشت کې برابري، زما او ستا د بل مسلمان رور سره میلاوېدل، هغه سره ټول چې څومره صحیح معاملات، څومره صحیح زما او ستا برابر وي. د دې مطلب دا دی چې د یو میاشت زما او ستا جومات ډکي، د یو میاشت زما او ستا تعلق د قرآن سره وي، د یو میاشت زما او ستا تعلق د خپل رور مسلمان سره صحیح معاملات صحیح وي. دا نه دی، بلکې وروسته چې را کوم 11 میاشتې را روان دي، نو په دې میاشت کې چې موږ او تاسو کوم تربیت حاصل کو، نو به دقه تربیت چې کوم دی به د 11 میاشتو کې بیا باقي نورم چې کوم دی دا اختیارول پکار دي چې ما تا کوم تربیت زده کړو، دغه تربیت اوس ما تا عملي کو. چې کوم 11 میاشتې روان دي، به دغه 11 میاشتو کې زما او ستا جومات چېرته خالي پاتې نه شي. ځکه د روزي مسلمانان د ځان نه جوړ نه کړو، ما تا مستقل مسلمانان یو، ما تا به د مرګ پورې مؤمنان ګرځو، ما تا به د مرګ پورې به د اسلام باندې ټینګ یو. زما او ستا لپاره په روژه کې یوازې مونځ نه دی فرض شوی، په روژه کې یوازې د قرآن کریم تلاوت نه دی لازم شوی، په روژه کې یوازې د خپل روح مسلمان سره معاملاتو اصلاح نه ده لازم، بلکې ټول عمر د 11 میاشتې چې ما ته به د یو میاشتې کوم تربیت حاصل کو، نو اوس د خپل تربیت چې کوم دی راوالو چې ما ته کوم تربیت زده کو، دا به د 11 میاشتو کې نورم عملي کو. دویمه خبره هغه زه دا کومه چې په ما ته باندې د اختر خوشحالي را روانه ده. نو د اختر په دې خوشحالو کې ډېر مسلمانان وروڼه داسې وي چې هغه د خپل تنګدستۍ او د خپل غریبۍ د وجې نه د اختر د خوشحالو نه محروم پاتې شي. نو چېرته داسې نه شي چې زما او ستا په ګاونډ کې زما رور چې کوم دی هغه محتاج یو، زه د خبر نه یم. زما او ستا په ګاونډ کې زما رور ته ضرورت وي او زه د خبر نه یم. ځان د خپل رور د ضرورت نه خبر کو، ځان د خپل غریب د حاجت نه خبر کو، د خپلو ټولو مسلمانانو غریبانان چې څومره دي، زما او ستا چار چاپېر چې څومره غریبانان مسلمانان وروڼه پاتې کېږي، د اختر په خوشحالو کې هغوی د ځان سره شریک کو، هر قسمه تعاون، هر قسمه امداد د هغوی سره وکړو. الله رب العالمین دې مال او تاسو له په دې ټولو خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.